أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زيو مدرس ملا فاتشوی مقرر او بیان والا ملا دیم. ما سمر جن چه تیر کرده ده تقریبا دا فراغت نه دی خوا تاسو حسابوی سرویخ کار شاید چه پرشو پسند 74 کی ما دوره کړی دا. چې باغ وخت کې حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله ژوندی و، زما استاد محترم و. با حدیثو کی قرآن ما پنځپیر کې زده کړی دی او پندای دي د شیخ غلام الله خان صاحب او د مولانا محمد طاهر پنځپیری نه زده کړی او احادیث ما د مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله نه زده کړی دي پاکوړي کې. نو د سن 74-75 نه را دي خوا نن چې تاسو حساب کوئ نو شاید سرویخ کال وشو بلکې سپې باندې د پاسه شو. په سرویخ کال ژوند کې 2-3 کاله زندگی زما داسې تېره شوه چې خالص زما توجه دنیا طرف ته وه او پیسو طرف ته وه. درس و تدریس هم نه و. یو غړیساز سړی و، ما غړۍ به مې جوړولې، په هغې باندې به مې خپل بچو له نان نفقه او روزي پیدا کوله او د خپل استاذ په دې قول باندې مې عمل کړی و چې هغه به تاریخګرۍ کې مونږ ته دا خبره کوله زموږ شیخ محترم مولانا محمد طاهر پنځپیري چې تاسو کله مریان شئ نو بیا لاړ شئ یا د خان امامان یې یا د ملک امامان یې یا د اخندزاده صاحب امامان یې. هلکه امامان په ډېر ناسې خفه نه شئ نو بیا د خان صاحب کلمه وایئ، د میا صاحب کلمه وایئ، د ملک صاحب کلمه وایئ، د اخندزاده صاحب کلمه وایئ. که هغه دا خبره کوله چې یاره دا سیند داسې په خورو ته تللی چې ته وې خان صاحب دا خو یو څو کاله مخکې په بره باندې تللی و. دا ولې که دا نه وی نو هغه دې د امامتۍ نه وباسي. نو بیا ته وایې چې یاره زما بچي به څه خوري اوس چې زه د امامتۍ نه ووتم. او امامتي خو بیا په دې باندې ښیي او بیا د بټخیرې او د لډک امامتي چې مړی پکې وشي نو کټۍ دې 40 ورځو پورې د ملا کور ته ښې هر ماښام ماښامي او شومې را رواني په 40مه پسې بیا 40 وشي. بیا جو دا 40 ورځې چې تېرېږي جو په دې کې بیا بل مړ شوی وي چې بیا د هغه له کور نه را شروع شي خبره. هغه 40 ورځې چې تېرېږي جو بیا پکې بل مړ شوی وي. منډ هم دا پکې داسې دا لیدلي دي دغه حالات. نو یا الله که اوس امامتۍ نه خان صاحب وویستم او بیا صاحب وویستم او ملک صاحب وویستم نو بیا به زما بچي څه خوري. بیا مې مې کور نه هغه شومې هم نه راځي، 40 به هم نه راځي، ومې به هم نه راځي، تلین به هم نه راځي. نو سبا زما چې کوم دی نو کېږي. نو زمونږ استاد محترم به وی بیا ته حق نشي بیانولی، د توحید مسله نشي بیانولی، د سنت مسله نشي بیانولی، قرآن نشي بیانولی، احادیث نشي بیانولی. ځکه چې قرآن او احادیث دا قرآنه ده. دا خو سړی د تیرو د بدعاتو د شرکیاتو د رسوماتو نه راوباسي، د توحید رڼا ته، د سنت رڼا ته، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو رڼا ته. او الله هم ویلي دي چې دا ما نازل کړی د دې لپاره دی. کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا داسې کتاب دی چې خلک د تیرو نه رڼا ته راوباسي. هغه تیرې د ظلم دي، تیرې د کفر دي، تیرې د شرک دي، تیرې د بدمازۍ دي، تیرې د بدعاتو دي، تیرې د شرکیاتو دي. د دې تیرو نه سړی د مانځه رڼا ته راوباسي، د عدل رڼا ته راوباسي، د حدیثو د سنت رڼا ته راوباسي، د توحید رڼا ته راوباسي. نو بیا ته حق نشي بیانولی. بیا خو به داسې نو ما په استاذ په دغه خبره عمل وکړو نو ما دوکانداري شروع کړم 3 کاله. دغه شان چې د علم نه ډارې پاتې شم. په زړه کې به مې درد ورونو او درد به د دې خبرې و چې 1214 کاله ما په مدرسو کې تېر کړو.
سړی وظیفې مې وخوړلې د استادانو محتاجي مې چوکه کړله برداشت مې کړه بستره مې په سر باندې وګرځوله خرچې مې وکړلې عمر مې ضایع کړ او اوس راغلم نو زه ګړو ته کېناستم یا دا د قیامت په ورځ چې ته زما نه تپوس وکړې چې ما تاله د قرآن سره څه علم درکړی د احادیثو مې سره څه علم درکړی د فقې مې سره څه علم درکړی د حلالو د حرامو مې سره څه رڼا تا ته درکړې وه دا رڼا تا د ځان سره سینه کې وساتله دا خو تا عوامو ته ونه رسوله دا خو تا په امت باندې محنت ونه کړو خواري دې ونه کړه د ځان سره یو خزانه وه دا خزانه تا ته ورته ویوړه یا الله د قیامت په ورځ باندې به زه څه کوم بل به مې په دې آیات نظر شو چې دا کومه آیات تلاوت مې تاسو ته چې کوم دی وکړو په دې دواړو آیات دی یو آیات کې الله وایي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم نظر دې ظاهر بنگلو باندې مغرزو بدی ظاهر گاو باندې په داګونو باندې په باغونو باندې په مارکیټونو باندې په کارخانو باندې په شیونو باندې دې ته نظر ماړه وتا څه دې سړیا الاما متعنا به دې ته متاع وای متاع دا د سړي شه دې بیکار شي دې دا هغه څنګه وکړ چې هغه بیان ختمېدو واده ژوندۍ دا او هغه زندگی قرآن تا قبول دن احادیث تا قبول دن قرآن بیان کړی دا نبی علیہ السلام بیان کړی دا صحابه بیان کړی دا په مختلفو خلو باندې تا قرار رسیدلی دا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون مرګ دې په سر باندې رالو د حساب کتاب وخت دې په سر باندې رالو ځان کدن دې په سر باندې رالو د قبر سوال جواب دې په سر باندې رالو د قیامت میدان دې په سر رالو د قبر نه راپورته کېدل دې په سر رالل پل صراط دې په سر راغې د حساب کتاب او د اعمالو ټول دې په سر باندې راغې جنت ته مخې ته پروت دی جهنم ته مخې ته پروت دی وهم فی غفلة وسوم دا په غفلت کې پروت دی د غفلت د خوب نه راوځي نو دې آیاتونو باندې به زما نظر چې الله زه اوس پیسې ګټم جدادونه اخلم کور جوړو او دا مې پیسې ګټم صبر سره ښه امید وو ښه نیت وو ځکه طالبګرۍ سره ترې کتابونو ذخیره را سره نه وه او د ملا سړي لپاره کتابونه داسې دي لکه د مجاهد لپاره د جهاد اسلحه اوس مجاهد شته خو د مجاهد سره د جهاد اسلحه نشته نو جهاد په څه باندې وکړي عالم شته خو د عالم سره هغه د علم نشته چې کتابونه دي نو څه به خلکو ته وښایي نو زما سره د کتابونو ذخیره نه وه طالبګرۍ دوران کې مې څه کتابونه نه واخیستي نو توجه مې دې طرف ته وکړله چې ځان سره کتابونو ذخیره جوړه کړم ځان سره تفسیرونه والم په هغه وخت کې تفسیر قرطبي روح المعانی او ابن کثیر او تفسیر کبیر او دارنګه د هغې نه علاوه د فقه کتابونه فتاوی دارالعلوم دیوبند فتاوی شامی فتاوی قاضي خان فتاوی عالمگیری د فقه کتابونه احادیث او صحاح سته اسما سره نو نو څه خو داخل یا کو چې پیسې وګټم او د کتابونو ذخیره پیدا کړم خو سبب بل طرف ته دا خبره هم کوي چې کور مې جوړ کړی کور هم ځمکه واخیستلې الله کوله په هغه 3 کاله کې هر څه الله وکړو ځمکه مو شوه نو کور مو شو نو ښه د کتابونو ذخیره هم جمع شوه بل طرف ته یو غم پیدا شو یو درد پیدا شو والد صاحب رانه تپوس وکړو زما وخت ویندې دي او موږ 2 کسه وروټل اتفاقا داسې برابر شو او 2 مهندې خو په دې څوارلس اولاد کې زما والد صاحب په ما ډېر مین و الله دې غریق الرحمت وګرځوي او زما ورسره ډېره انتهایي مینه وه او زما والد صاحب چې ما سره مینه کوله زما مثال په شان د یوسف و په ټولو وروڼو کې نو وروڼو به زما سره په حسد و خویندې به په حسد وي چې دا والد صاحب او والده صاحبه تا سره ولې مینه کوي تا سره ولې محبت کوي او زموږ سره نه کوي نو کله به د هغه نه تپوس هم وکړو خبرې به هم پکې راغلې نو هغه به ورته وي دا ما ته داسې ښکاري لکه یوسف یعقوب علیه السلام ته چې څنګه ښکارېدو د دې علاقه کې خلکو زر دې بچي په وجه وپېژاندم زما قدر خلک د دې بچي په وجه کوي خلک د بچو قدر د پلار په وجه کوي دا پلان کې خام زوی دی دا پلان کې قاری صاحب زوی دی دا پلان کې مولوي صاحب زوی دی دا پلان کې شیخ صاحب زوی دی دا پلان کې میاں صاحب زوی دی نو د بچي خلک قدر د پلار په وجه کوي خو ما ته داسې بچي الله راکړی چې د دې په وجه خلک زما قدر کوي
کہ بلدرہ کی میوی نے ویدار قادم متنی سے وارث سے دے ہر صورت میں قدر شروع کی بدل کی میوی نے نو ہر صورت میں قدر شروع کی دو صوفی سے خاص ملگرے نو داغا پڑھالے کی بغیر گرزے دو نو آپ سے بچے چاہو پی جانتے چدا خود قادم متنی سے وارث سے دے جو پسر بے کرتا ہو جو اپس برا گئے جماعت دے دعاگانی شروع کرے جو رضی زمانگا شیخ سے مولانا شکور سے تاسو پتی جماعت کے بے بیان کرے منصرہ مدرسہ کی مدرس تے شیخ صدر مدرس تے شیخ الحدیث تے آغا تا جو رضی نکا دے ورطوئی یارا مورد سے تے سڑی چی بچی نوڑای زامنی خزای مور پلاری نو کلا کلا سڑے تا مر بندی سے تصور شروع دی یا اللہ زمان دا بچے مرشیو زو تناسیم پما بانی بسنگ وقتی ریگی زمان دا بای مرشیو زو تناسیم پما بسنگ وقتی ریگی زمان بابا مرشیو زو تناسیم پما بسنگ وقتی ریگی دل قبر کنستے کی گی وما تا اعلانو شستازوے مرد قبر والا کنستے کی گی دل جنازات استیشوی نو پما بانی بسنگ وقتی ریگی وی دی سوار دس اولاد کی دی دیار لسو تصور چکوم نو برداشت اکڑے شو خوچ دادا دا مرد تصور راشی بیت دم زفا جڑاشا مجھوستر کلے ووخ کرا دی بیا مولانا ماتا وی ویرا دا بابا دا سڑیرا مینا دا ہمائی چه سنگ و سر ما سمینا دا مدلتا چه و سر زمان مینا دا نوجوانان دو تاوستا بداؤں وی چه ما والد سیب جوان دیو نو ما با مستقن تراغت کلی خوب لکاو دا کیدم بانا ترسو کلی بچه داغا ما مکمل چاپی نو کرد دا خپو دا مٹو دا سر مالش دا لاسونو دا تلو مالش دا خپو مالش دا سٹ مالش دو دیو دا خلیل غندی دی دا دی مالش نظما والد سے بچے کلا ما مالش کا و ما بے چاپی کا ولا ناغب خوشال شد داغر خوشالی علامت آو چی یخ یخ تو خی بیتا ولا دا سی یخ یخ تو خی نظما پدی کویشن چی پدی وقت زما والد سے دیر خوشال دے او حدیث کی راضی سڑے فتلا خوشال کی امور خوشال کی او پتگو وقت اللہ جل جلالہ تعالیٰ سنہ چوک کی دا اللہ نا سوال کئی اللہ چرتی دا سوال نرد کئی اللہ ضرور سوال چکن دینو قبلی نو پتگو وقت بزے لگیاو یو لاس میں نداغا پدے اگدی تسی زر غرزاو چلے ہوئی چدا زمان چاپی کئی او بد لاس میں اللہ تا چوک کرو یا اللہ زمان پلان کے حاجت لے پورے کا یا اللہ پلان کے حاجت لے پورے کا اے نوجوانانو تاس تا مدا سبت ترکو چه بوڑا پلاریو بوڑای مولی او بوڑا نیگیو بوڑا تریو نتاقی ترک کرو دکی جای مطرسو پر چه ماسطر تاس تاقی چاپی نہیں کرو بیا بتاسم خلق دقا سے قدر کئی نو اللہ بدیم دا سے قدر کئی ولی دمور اطلار دور دوی حق دے چه اللہ جل جلالہ دقبر حق سرائیو سے آغا ذکر کئی انشکر لی ولی والی گئی زما د نعمتونو شکر وباسه نو د مور پلار د نعمتونو شکر وباسه زما ولی زدی خالقم زدی مالکم ما پیدا کړی ما اندامونه درکړي دي ما د آدم نه وجود تراوسته زما خوره زما سپې زما پزمکه اوسه زما په هوا ژوندې زما وبسکې نو هر څه زما دي نو زما خو زکه شکر وباسه ولی والدی او د مور پلارم شکر وباسه هغه وخت ځان تر یاد کا چې مجدي د ځان نشو شړلې ماشه دې د ځان نشو شړلې بسر بدی تر تراغه نو پلار بد سبې خواب او مور بد سبې خواب وا بسر بستا درلو شپه بد ساغي ونه ولا هغه وخت ځان تر یاد کا چې بول براز به خپل ځان نشو صفا کولې دی ابي به صفا کولې نو دې دادا به صفا کولې نو کوته به صفا کولې نن ځوان شولې نو هغه وخت یې شو نو بوډا پلار او بوډای مور ته وې ته نه پوهیږي ښا دا پرې دا وا دا بل شان کی دور دی هغه دور نه دی چې په کومه پخواني دور پټالونو ته ځانګي دا نوې نوې ټالونه وسره غلي دي دا د بیوقوفۍ خبره ده دا ډېره د نادانۍ او د ناپوهۍ خبره ده دا زړه ته د دوک د درد رسولو خبره ده ټیک ده مور پلار کله کله د بوډاوالي په وجه دې حد ته ورسي لکه څنګه چې د انسان دا صاحب قوا کمزوري کېږي نو باطني قوا هم کمزوري کېږي که سړی بوډا شي ظاهري قوا کمزوري شي د سترګو نظر کمزوری شي په غیر د چشمو نه لیدل نشي کولی د غوږونو اورېدو کې کمی راشي په غیر د ماشین نه بیا اوري نه لاسونه بیا کمزوري شي هغه کار نشي کولی خولې هم کمزوري شي نو دا ظاهري قوا اندامونه چې کمزوري شي باطني هم کمزوري شي نو په باطنیو کې زړه دی په باطنیو کې دماغ دی نو دین دماغ هم کمزوري شي بیا په خبرو کې فرق راشي کله به رساله کوي خبره کوي کله به د ناپوهۍ خبره کوي کله به ته وایې هوی د دې پلار په خبره خو ما په دې مجمع کې راته ځان باندې ښکاره شو ظالمه هغه وخت رایاد کړي په تا باندې به الله بوډاوالی راولي
दब कशांति बबिया बची पता पूरी खंदा करे करी बात सूरत रुनो जमा अर्ज दाऊ ची जमा वालिद से पमा ढेर मयनो जुमा तबी पे छुड़े तब पमख खपाई उस्तादी शुद्ध पान दी वदे दा वदे खबर में दे पूरी शुरू करो वदे ता सर पे सो कमे दे कता तर फराक कमे दे किताबा ने कर्जा मंगर जेदा अल्लाह दे राकड़े दे वे कर चबे कर्जा ही बार गुजर ला पठे खर्च कम जेदा खर्च कम मस्ता कर दिया दा ये तरजीह हद पूरी रातवी چې کپدی واده خپای چې بل واده درو کم په تا چرته ز خفقان د نو دا زما روالي سے خبره نو ما پروالي سے ته الحمدلله رزق دې ته جامع دی دی بیزار دې دې کوش کرے سامان کرے قرض د چانشتا هر څه پریمانه ملاوي خو صرف خفا په دی باندې چې 2 سال او 10 سال زندگی میں تیرا کرا علم میں حاصل او په جماعتونو کې مشپې ورځې تیرې کړې او دماغ مې خپل خورل ځان مستړی کړ او د استادانو د عوامو محتاجی می برداشت کړ د خلکو سړي ټوکړي می وخوري په کوڅه کې وګرځېد د خلکو تمیز می وظیفه راوړې خدای وبخښه د هغې نتیجه دا شو چې رانه ملګرو ته کېناستمه بس په دنیا مې نظر شو حق دا و چې ما پس طالب علمان ناس وې او ما هغې ته قرآن ښودې حدیث مې ورته ښودلې ناظره مې ورته کم از کم ښودې د مانځه ترجمه مې ورته ښودې مونځ مې د هغې کې کولې د مانځه فرایضو نه مې کم از کم خبر کړې د اودس د طریقې نه مې هغې خبر کړې د غسل د طریقې نه مې خبر کړې د غسل واجبات فرایض د اودس فرایض سنت دا مې ورته کم از کم ښودلې زه خو رالم بس په ګډون ګډون ختم زما هغه علم څه شو نو زما والد چې په وخت کې مدرسې نه وې پرې ټوله زندګي کې یوه مدرسه وه صرف د وچ د دې نه خبره نورې مدرسې نه وې نو هغه ماته وایي په دې خبره خو زه نه پوهېږم بچوړیا خو صرف دعا به راته کوم بس مې ستا دعا دا مدرسه زما د والد صاحب هغه دعاګانې الله جل جلاله داسې وځړوله چې څه کار پکې 1000 طالبان سره پاس او زر کسه طالبان نو دا سره زر کسه طالبان چې څومره لګي علم حاصلوي سره پاس اتیا کسان په دوره حدیث کې سره برسل کسان په موقوف علیه کې پسادیسه او پسابیا کې دومره دي چې आवाज او تر استاد نه رسي نو موږ وتا فرض سپیکر کې پڑھائی چې هم دې نو او هغه په طالب علمان ډېر میانه مو پرې ختمه والي سي دومره په میانه چې ځکه کارندو کې سړې مو د کارندو کې مولا او شاګرد یې مورې کارندو کې مولا په چې رسو پنځه شیخ ډېر کارندو کې سړې زه هغه شاګرد یم په خپل هم ډېر کارندو کې دته مې یو څه کار کړی بیا دې یې نه بس ما په نه دا اوس یې په دلاسه نو اوس دې څنګه پکېږم د خپل نسبت الله دې په ورته کې برکت ورکړي د ټول شاګردانو ته ټول فاضلان الله دې په علوم کې د دې مدرسې د ټول طالبانو دې الله